نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا دا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیان کافی جمعون استاسو په مخ کې را روان دے عزیزانو داغه لګه غوندي حصہ پاتې دا هغه کې دوه خبرې دي یو خبره خدا دا چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته آدم ثانی ولې وایي او دویم سوال دا دی چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام د قوم ته خیره ولې وکړي د دې دواړو خبرو او سوالونو جوابونه کړی دي حضرات علماء کرامو چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته آدم ثانی ځکه وایي چې طوفان څه وخت کې د په قوم باندې راغی او ټول قوم تباه شو نو هغه وخت کې کل بل 40 سے کم زیات کسان د سره پاغه کشتای کې پاتی نو دا باقی دنیا چې تاسو ټول ګورئ دا د هغه 40 سے کم زیات خلقو نه بیا پیدا شي نو گویا دنیا چې څنګه ابتدا د آدم علیہ السلام نشوي وا دا سی بیا سره نو دنیا پیدائش د نوح علیہ السلام دغه کسانو نشوي نو د دې وجنه علما وایي چې دې ته آدم ثانی وایي دویم سوال دا دی چې دې د قوم ته خیره ولې وکړي علماء لیکي چې خیره پیغمبر ته پکار وي او کنه نو عزیزانو د دې جواب داده چې پیغمبر گو اغا مقام لري چې د الله نه پستا او د تمام مخلوق د پاسا د پیغمبر مقام د الله په تمام مخلوقاتو کې د پیغمبر نه لوی مقام د بل چا نه لیکن پیغمبر انسان ضرور وی سمره صفاتونه د انسانیت چې دي دا ټول په پیغمبر کې موجودي مثلا مور او پلار
خزا کول او بچی، تکلیف په منز او دس، دا څومره صفات چې د انسانیت دي دا ټول په پیغمبر کې موجود دي. بل دا چې الله دام کولې شو چې مخلوق ته دین د ملائکو په ذریعہ ویلې یا مخلوق ته دین د جناتو په ذریعہ ویلې. لیکن دا ذکر و نکړه چې په انسانیت کې داسې انسان پیدا کم چې تاسو بیا سبا داغه د انسانیت جواب نشئ کوله. هغه چې کوم کارونه کوي تاسو عاجز شئ او داغه جواب نشئ کوله. لکه د پیغمبر معجزه بوا، معجزه ته معجزه وای دی د پاره چې بل عاجز شي او داغه جواب نشي کول. لکه زمونږ زمانہ کې گویا کرامت د ولی او د بزرگ. کرامت په عربی کې خرق العادت توای، خلاف عادت دی یو ولی په لاس باندې یو کاروشي دیتا کرامت. دغه شی گویا کې مدعی د نبوت چی وی او دا یو کار داغه په لاس باندې وشي دیتا معجزه وای. کرامت پورې عزیزانو علامہ لیکلی دی چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه چې دا ډېر لوی سړی و. دی به چې مراقبه شه نو علامه مظهری لیکلی دی چې لوح محفوظ به ورته ښکارېده. د د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و، د په مراقبه کې لوح محفوظ ولیده او لوح محفوظ هغه شی دی چې د دې تمام کائنات پروګرام په هغه لیکلی دی او د هر سړي هسټري چې کومه ده هغه په لوح محفوظ باندې لیکلی. دایم لیکلی دی چې دا سړی نیکبخت دی او دایم لیکلی دی چې دا سړی بدبخت. استاو زما سپته ده چې زمونږ په لوح محفوظ به څه لیکلي. ظاهر خدا ده چې منځونه کوو یا تقریرونه کوو یا دا کوو یا دا کوو، ایس پته نه لګي چې آخر کې به مونږ نه قدرت داسې یو کارو کی چې په لوح محفوظ باندې به زمونږ نوم کافر لیکلی او کافر به د دنیا نه تیر. نو دیو جن غاویر نشي په دې سيزونو باندې چې زمونږ کوما یا اودس کوما یا روجینی سما یا می حج کړه دې صاحب حج خو اجي صاحب خو چی هغه خو ټیکټ راوړی د کعبه نه د جنت، هغه خو خبره مکه. خدای پاک دې د دې زمانه د اجیانو نه سات. سلو غم هغه ورځ می ولید دو حج کړی دی او سکال حج لمه وي بیا داخله کړی ده. نو په مخه یو ځای کې راغې بربنده خزه ور سره روانه او دو ور سره وګي والی او لګیا او خبرې ور سره کول. سلام راته وکړه، سلام مې وانغستو، خدای دې مال کور عمران کا په دغه سلامونو. نوړه کې په لار رااله مال د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته، ولی خرب حاجی نشی په طواف.
خرم د کعبه نه تاو راتاو کنو هغه ماجی صاحب شو او بربنډه خدای خدای دې بیړه غر کړ. عزیزانو نن ستاسو ملک فیشن جوړ شو. نو زما عزیزانو اعتماد بس صرف د خدای په ذات کې، صرف په بنده باندې کې. یو بادشاہ خپل وزیر ته وایي چې دا پیرانو مرتبه ډیره لویه ده او که دا طالبان چې دا کتابونه وایي د دې مرتبه لویه. هغه وایي صاحب هغه سړي مرتبه لویه ده چې د چا په ترخ کې قرآني او مکتب ته رواني او قرآن وایي. وی دا خلک چې لاسونه سپي وی د دې مرتبه نشته، دا ګڼکپان دي. ویلې ټرای کوم دواړه راوغوښته، یو پیر صاحب هم راوغوښته یو طالب هم راوغوښته، کونتر او چاړه ولا ورکړه. وی لاړ شي او بادشاہ سلامت وای چې دا په داسې ځای کې حلال کوي چې هلته هېڅ حکم نه. ویل ښه صاحب پیر صاحب تلی دی او یو تاخانه کې ننوتی دی او کونتر حلاله کړې ده. چې راغی وی کوم ځای وی والله کال ته د مرغۍ چڼم و هېڅوک نه. ویل ګوره څوک به وو؟ وی والله که هېڅ حکم. طالب تلی دی ګرځي 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 ماښام راغی کونتر یې ژوندی راوړه. بادشاہ ناست دی، وزیر ورته وی ولې هلکه؟ وی صاحب وعده مې کړې وه چې هغه ځای کې حلاله که چې هلته هېڅ حکم نه. په ګرځېدو مې ړپ پړک وچاودو خو داسې ځای مې پیدا نه کړو چې هلته خدای را سره نه. نو ځکه مې کونتره ژوندی راوړه ځکه چې ما وعده تا سره ادا کړې. تاسو خیال راغی؟ وزیر بادشاہ ته وکته ویلو دی رتبه د هغه چا اوچته ده چې د چا عقیده او ایمان دای چې الله 24 غنټه ما سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ونې لاندې آرام کولو، توره ونه کې ځوړند کړې وه. یو کافر راغی او توره راواغسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي محمده اوس به دې رانه څوک خلاصوي؟ هغه چې ورته داسې وکته ویل الله دا کافر د لاسه توره پرېوته. چې توره تې پرېوته رسول الله راواغسته. کافر ته وایي اوس به تا رانه څوک خلاصوي؟ وی چې کوم ذات ته رانه خلاص کړي هغه به درنه ما هم خلاصوي. پیغمبر توره کېښوه او مغه وخت کې هغه وی لا اله الا الله محمد رسول. نازکا ڈاکٹر اقبال وہی چھے شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. یا خو می پریدا چې جمعات کم کېدم او شراب اسکم او یا داسې ځای راته وښایه چې چېرته الله نه وي. نو هغه صرف د خدای ذات دی چې په هر ځای کې موجود دی. طالب نه وزیر تپوس وکړو چې تا سره څه دلیل دی چې الله تا سره او په هر ځای کې؟ وی ما سره دلیل د خدای قرآن دی. قرآن ویلی دی چې نحن اقرب الیه من حبل الورید. زه د دې مرۍ د رګ نم درته ډېر نږدې یم. قرآن ما سره دی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. ما سره قرآن دلیل. نو ما داسې ځای پیدا نه کو چې چېرته الله را سره نه وي. نو زما عزیزانو عرض داو چې اعتماد به صرف د خدای په ذات کې، په بنده به نه کې. تاسو وګورئ یوسف علیہ السلام زلیخی ګر کړو په کوټه کې، ټول کمرې بند دي او زلیخا رااله او دروازې تالې ولګې دی او
کونډې ولګې دی او کمرې بند شو. یوسف ته وایي وایا اوس زما مطالبه پوره کې وکړه صدر سره وکم څوک به د خلاصۍ رانه دلته. یوسف علیہ السلام الله اکبر आवाज وکړو الله اکبر او وی چې اے الله دې وخت کې زما لویه سهارت ته بل څوک نشته. بس خو چې ټوپی کو د کټنا پاره دروازې چې ورتله دروازه به ورته لري کېده پخپلا. ټول دروازې ورته لري شوې او د زلیخې د مکر نه الله بچ کو. څوک به وکړي داسې چې سوانه خزم ده او د وزیر اعظم خزه ده کمرېم بندي او ځوان هلکم دی اعتماد په الله وشو د عرشي نه بچ. دا یاد لرئ چې اعتماد به صرف یو پیر له یو سړی راغی وی صاحب داسې وظیفه راته وښایه چې اوبو د پاسه ګرځم. هغه دا خو اسانه وظیفه ده ورشه دریاب ته او دریاب ته ټوپ کو زما نامه والا بس اوبو د پاسه به ګرځي. د پیر حکم و چې دریاب ته ورغلی دی چې ور ټوپ کړی دي خو چې غر کېږي د پیر نامه تیره شو ویل یا الله یا الله یا الله یا الله او چې یا الله دوه درې ځله چغې کې اوبه ورته ځمکه شو دی پې د پاسه وګرځېدو ښه وګرځېدو. پیر صاحب ته چې راغی وی څنګه چلو شو وی صاحب نافرمانی رانه وشو. وی څنګه وی دریاب ته مې ټوپ کو خو چې تر مرۍ ډوبېدم ستا نوم رانه هېر شو د الله نوم مې واغست بس اوبو نه راووتم او اوبه راته ځمکه شو زه پې وګرځېدم او راغلم. ورته ویل بچیه دغه وخت کې چې اوبو ډوبولې زما نوم درنه هېر شو ویل او ویل د ښځې نوم درته یاد و ویل نه ویل د زوی ویل نه د مور نه د پلار نه کور نه جیداد ایس نو راته یاد. په دغه وخت کې د الله نه سیوا زما پړه کې بل څه وونه ځکه چې غر کېدم او په دې پوه شم چې خدای نه سیوا دې بل څوک نشي بچ کولی. ویل بچیا د اوبو د پاسه مغه څوک ګرځېدی شي چې د چا زړه د هر څه نه خالي وي او صرف د خدای نامه پکې. نن زمونږ کې د خدای نامې کم ځای مونږ کې خو د ښځو نامې دي د لونو نامې دي د بچو نامې دي د پیسو نامې دي د اقتدار نامې دي د 2 کروڑ آرامتوبونو نامې دي. زمونږ کې د خدای نامه کمړه چې بالکل خالی وي لکه مولانا روم نه چاته پوسو کو چې ستاړه کې څه دي هغه زماړه کې بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان برون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان برون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان برون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد. بخدا قسم سینہ میں اوش لوا اڑ میں بار رو باسا اڑ میں سیرے کا دنن دڑ پر نکتہ کے میں او گورا اے اللہ زماړه ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا سکار دی چې دننه راشي چې د چا زړه د خدای کور نه وي. عزیزانو خلق په اوبو نشي ګرځي خلق په دنیا کې د سکون ژوند نشي تیرولی د آرام ژوند نشي. نن ټول پاکستان بے چین دی ټول پاکستان بے آرام دے ایک چاہتا سکون نشتی
د کلونو سٹاک ور سره پروت دومره دولت چنوسی او کڑوسی او کودی او پردی هم نشي خلاصوله تپوستیو کې سال ده پتہ نه لګي سکون قلبی نشته سکون قلبی پتہ شي کې ده هغه صرف د خدای پر رابطه او په تعلق کې ده په خدای قسم چې سکون په بل شي کې پیدا نه کې سوا د الله د رابطه دا قران ویلي الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په ذکر دا اطمینان د زړه پیدا کی چې دا الله ذکر نو د زړه اطمینان نه پیدا کی تاسو خیال را دړه اطمینان مون قران وایو زمون دړه اطمینان یوړون د حافظو خیر غوښت بادشاہ په پیښ شو حافظت سکه وی خیر غواړم وی څنګه حافظ ته وی صاحب قران می یاد دی وی قران دی یاد دی او بیا خیر غواړي وی چاو صاحب وی ویني سي او جیل ته بوزي حافظ اونی وو جیل ته بوت چې جیل ته بوتله د شپې ور پسې بادشاہ ورغه او یو کانه وروړو ویلا فیجی صاحب ویلیا ودا کانه دی دا مې درته کې خو کتر سبا پورې دی دا کانه سر زر نکړو نو سر بدن پرې کو سر بدن غوسو حافظ په وینو جاړي چې بیړای غر کشوس کانه ز څنګه سر زر کانه خیال یو کو چې جاړي سلا بل ته درته نه دی یاد سوا د قران نه قران شروع کا تر سارا پورې پچوف کا بادشاہ براشي کسر شوی خو خدا کی ني سر خو دې غوسته اپی جی صاحب شروع کړه په الحمدلله رب العالمین باندې سار چې بانګونه ویل من الجنه والناس تورسه او پکانی لاس کې خو د غړوند پچوفک سار چې بادشاہ ورغه چې ګوره کانه د سرو زرو دی ویل پیجی صاحب څه دی وکړم وې صاحب په ټوله شپه کې مې قران ختم کړی دی او پچوف کړی مې دی وی ګوره نور ته خبر نه ویل فیس صاحب کانه د سرو شوی دی کستا دا ایمان وې چې دا قران کانی هم سر کولې شي تا به خیر نه وې غوښته خو ستا دا ایمان نو زمونږ دا ایمان نه دی چې قران کانی هم سره کولې شي دا ایمان شته ستاسو زمونږ شته زمونږ د مولیانو شته مونږ مولیان خو د عبدالباقی مولا په زکاتونو پسې ګرځي کانی هم سره زر کولې شي نو مونږ بچره داسې نه وکړي دلته یو لوی ولی پروت ته خون پنجو سے ورته وي پلار روان دی او طالبان ناس دی روټه سپوره ده ولی خپه یې لکه وی دی روټه سپوره ده ترکاری نشته وې دا منګوټه را دی خو کوي منګوټه را درې خو کو درې زله قل هو ویلو پچوفکا چې ګوري غوړی دي طالبان ویل خوري طالبان دي صاحب روټای پکې ماته کړی یو ورته لک سباله هم پکې سپری دي ایو پکې لندر غوندي واغه سباله سپری دي خو آسان دمو قل هو مونږ ته پته نه و بس په چوفکو به غوړی کیږي به خورو به سبا مبای پرې دی اخلاصوي سباله چې روټای بیا راغلی دا صاحب پچای ډکه پرته ده منګه راغسته ده قل هو وای په چوفکې چې ګوري وبدي قل هو وای په چوفکې چې ګوري وبدي بیا په خون پنجو سے رحمت الله علیه را پیښ شویر کا بیا څه چل دی وې صاحب مغه پرونه دمم په چوفکو دا خو وړي کیږي نه وې بچیا دم خو مغه پرونه ده خو خله دا خون پنجو نه ده قران لخلوم پکار
زمونږ داخله د دې قابلیت دي چې په دې خله قران وایي او په کانی چوب کو غسر درشي هغه له بلګه خلوم پکاري هغه له بلګ دان درون صفایوم پکاري هغه نه با لګ به امتیازیوم پکاري چې شاو غدا درتا په یو نظر ښکاری بادشاہ او غدا نن هغه د پاراغه سي خلق پکار دي لکه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه محمود غزنوی بادشاہ ولا راغو محمود غزنوی هغه سړیو چې د یو کونډه خزه د ګوتې بدلې د ټول هندستان ناغسته نن هندستان ته زمونږ صدر صاحب درخواست کړو چې ما بلک پرې نه دی چې زه کرکټ میچ کتوله درشم تا خدای هلاک کا چې هلاک شي دلته د قوم مېندې کونډې او بوري او تباہ او برباد شو او ته هندستان ته د کرکټ میچ کتوله تلی محمود غزنوی هغه سړیو ابو الحسن خرقانی ته ورغه السلام علیکم هغه ورته داسې وکړه وعلیکم السلام صاحب بادشاہ راغل تکین کین څنګه راغله بادشاہ سلام وې صاحب دا هندستان باندې حمله کولو تراغله مو دل راغله ملخا سمیشن باندې دا داس چل شو محمود غزنوی ورته ویل چې په دوه خبرو به کامیابیږي ابو الحسن خرقانی ورته په دوه خبرو به کامیابیږي یو چې تندې لګین په خاورو کې لگاوا دویمه د اعظم خلقه والا او چې څو وخت کې د هندستان په سومنات باندې حمله کې نو دا خلقه واچو او دوه رکعات نفل کو بیا په حمله وک بیا تماشا کاوه چې بادشاہ روان شو نو ابو الحسن خرقانی ورته پاسید وې صاحب ز چرالم ترا تپانه سي دي اوس چې زمرا تپاسید وې چرال زکه در تپانه سیدم چې ستا په سر کې د بادشاہ نشوا نو ما درته دا ثابتول چې په دې ځمکه داسې فقیرانم شته چې ستا د بادشاہي په کنجه کم نه اخلي ول نو دا اوس ولې پاسید اوس چې دا ما درته تقریر وکړو نه د بادشاہ نشه دی د سر نه وته فقیر شوي نو د فقیرانو ز قدر کوم ز قدر ته پاسې مونږ کې دا کردار پکار دی دلته د صدر کې یو مولا او خدای دې وبخي اوس مړ دی دلته یو گورنلو هغه په دې جمعهتونو ګرځیدا یو جمعه یو کې مونږ کړي بل جمعه بل کې مونږ کړي بل جمعه بل کې دا ځان به خود خلکو ته چګینې زه هغه هو چرته یو طرف ته کینه به اختیوزه مونږ کوا نو په جمعهتونو سره ګرځي نو یو جمعه دلته راغله او خو شکر دې ما ته پته نه ولګېدل نو هغه مولا ته چې پته ولګېدل چې گورنر صاحب راغی نو خطبه نیولې لاس کې هم صاحب خطبه په ځای پرې خو پیزار ته ورمنډه او دا خزانه رونی وو په مخ کې صف کې کینو مخ کې صف کې دا واوري څوک چې مخ کې راغی به مخ کې ناشتي چې رستو راغی به رستو ناشتي چې هغه نه رستو راغی به رستو ناشتي که بادشاہ راشي او صفونه سټو او زینو هغه د پیزار په ځای کې بکینی دا به نه کوي څوک چې لار ورته وزګاره کی چې بادشاہ لا مخ کې ځای پرې دی نه تاسو هم دا یاد لرئ دل تراشی ریزرویشن کیږي دا صادره سوکو غوړی زه 19 سوکسو کی سوکسو کی بیا اخر کې راځي د خلکو په وګو باندې خپیاړي دا ډیره سخته ګناه راځي کم ځای ملاوش جمعات د خدای در دے خدای در کی اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان تو پیزار کی چور تو ادرے گی اور پدا خٹو کی تندے ہو لگے پا خدای قسم دے مخ کے صف نے زیادہ جر دے ذکر چھ خدای خو عجز غواری عجز جڑا فقر سمرا عجز میں داغا پا دربار کی عمر بے رحم دربانی زیادہ تاسو خیال راکئ
نو عزیزانو عرض بداو چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم چو خیره ورته زکه وکړي چې نوح علیہ السلام طبیعت بشری لرلو او د طبیعت بشری نه چې د پیغمبرانم بے نیاز نه لنډه اونده خبره در تارس کم ابل ورځ یو سړی مان تپوس کو سړیو مالدار ما ته وی چې دغه مال او دولت مونږ له خدای را کړې دي نو دا غریب هم د خدای بندگان دي په کار دا دي چې دوی له مر کړې ځکه چې زما مخ کې یو سړی ته زکات وغوښتو اده ورکولو نه نو داغه په ضمن کې دا خبره وکړه ما ورته وی چې عزیزه دا دنیا ټوله الله پاک دارالامتحان پیدا کړي دارالامتحان معنا دا ده چې ار سړی په خپل ځای کې په امتحان کې وي او ار سړی به د خپل قابلیت مطابق پر چلی کی غریب باندې دا امتحان دی چې بل مې ورکړی دی او تعالی مې نه درکړي ګورم چې ته زمانه شکایت کې او که زما په نه ورکړو الحمدلله وې مالدار باندې دا امتحان دی چې دغه هم ستا پسان انسان دی بلکې تا نه ښه انسان دی دا اوس مالدار چې کوم دی دا د پاکستان خسکی مالدار دی کې د سړی زوی اډوشتنه ځکه چې د سړی زوی هغه مالدار ته وایي چې داغه دولت او مال دا د الله په مخلوق خرج کیږي او د خدای په لار کې خرج کیږي د سړی زوی هغه ته وایي هغه د سړی زوی نه دی هغه مالدار چې د چا دولت په شراب او په زنا او په کباب او په دې سيزونو خرج کیږي دا انسانان نه دي بالکل نو د مالدار امتحان دا دی چې دا تا نه ښه انسان دی او تا ته مې ودرولو نو ستا د ایمان امتحان دی ګورم چې ته د سره څه چل قرآن کریم کم آیات چې ما ستاسو په مخ کې ولوست الله فرمایي چې دغه دولت چې دوی ځان د پاره جمع کړي دي یوم یحما علیها فی نار جهنم دغه دولت د دوی به د جهنم په اور ګرم کړي شي چې دغه دولت ولا ګرم کی نو فتقوا بها جباههم د دې دولتمندو تندول به پیداغونه ورکړي شي وجنوبهم او بیا به په د دوی ډډو له داغونه ورکړي شي وظهورهم او بیا به په دوی ملاګانو له داغونه ورکړي شي او بیا به ورته ملائکی وي هاذا ما کنستم لانفسکم داغه دولت ته چې تا جمع کړو د خپل ځان د پاره نن به په دې اور ګرميږي او ستا تندي او ستا ډډو او ستا ملاله به په داغونه ورکړي بیا به ورته आवाज وشي چې اوسکه خوند هغه دولت چې کوم تا دنیا کې د ځان د پاره جمع کړو او د الله نوم به درته واغسته شو ولا به دې نه ورکول نوم عزیزانو ډېر خلق داسې دي یو سړی راشي سوال وکړي د خدای په نامه ځه رکشه غټ پټې تنې ته دې وګوره سنډا عمره غټې فلان
دا ډېر لوی ظلم تنه تغټ څکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سوال کون کې کپ اس در تصور راغې او سوال وکړه نو کټ ګډوره دی حلال کړي یو هغه سوي نو کې پرتی وي اول ورکه خو اسمت واپس کوا که بالکل سنئی نو بیا ورته وایا چې معاف کا یغفر الله لك ولنا الله دې تا مبخي او خدای دې ما مبخي دسه جواب ورته تاسو خیال راغی واما السائل فلا تنهر چې قران ویلی دی الته یو توجیه دام د چې چا درنه سوال وکړو رټې به نه دغنه به ورته نه کې د دې وجنا کم خدای چې دا په لوی تنا سړی تا ته ودرولو دی او لس پیسې گیز سوال د پاره هغه خدای تاوم بل ته ودرولې شي کنه شي ودرولې هغه تام بل ته ودرولې نو عرض میں داو چې دې کې ډېر خیال کوئ چې انسان خو ډېر لوی شی دی انسان خو ډېر لوی شی چې پمن سپې اب هم د ځان نه اوچت غنې نو البت سړی کې عزیزانو بزرگ کېدل آسان کار دی لوی پیر بدر نه جوړ شي صاحب او دا د دنیا حمر چې دی دا بدر پس رواني او صاحب لوی پیر به او بزرگ به انسان کېدل ګران کار دی چې انسان شي او خصلت انسانی در کې پیدا شي تا ته پته ده چې الله په انسان باندې انسان نامه ولی خدا ولی ځکه چې انسان معنا دادا چې هغه د یو بل سره مانوس وي مانوس د یو بل علاج وي په یو بل قربان وي او نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی خوندادے چ پریوت ہے سڑے روچت کے دا کمال یو سڑے او غرزید او تیر اوچت دا صفت ورشد لندن پا انگریزانو کے او گورا سپیوالو په موټر نو ورته به ودرېږي او هغه سپی به موټر کې واچي او هسپتال ته به بوځي او دا هغه سپي مرهم پټي به وکړي او بیا به روزانه ځي او دا سپي تپوس به کوي چې د هغه زخم ټیک شو که نه نن ستا ملک کې به دا خلک ځای چلو کی تامل کې به انسان په موټر وای تی و تختی پلاره سړی وای تی و تختی تیر ورځو کې زه سوات نه را روانم ما نه مخ کې یو د تیلو ټینکر روان یو ماشومه رامنډه کړو سبم سر خوګوم خود ټوکړي ټوکړي په سرک وګرځیدا ماشوم لکه اندوانه چې د ډیرو چت نه را لړه کی او د اندوانه پوست کی او دا سرواله دننه چې د اوشیندلې شي په دې سره ځکه چې وړاندې یو ټیر په تیر شو رستو نه دواړه ټیره په نور تیر نو دومره ټوکړي په سرک اوشیندلې شي ما ورته کته داس نو ډرایور نور خپا ورکړه
نو ما خپل ډرایور ته وې مالوی نیسه چې در نخلاص نشي. بس مخې ته ودرېدو او ټینکر مدرولو مال تختې ولې زما په خپو پرېوته چې اوس مې دا خلک کلي خلک کراله ما به مړ کي. مال مړ کېده دې نشته خو تختې ولې ظالمه تا کې دومره انسانیت نشته. تا ماشوم ټوکړې توبه استغفار خدای پاک دې ساتي. نو دا کلی هغه پلار چې دا هغه ماشوم راغو نو یو دومره کوتک ور سره زما دې سر لای برابر کو. هغه دا خیالو کو چې جوړ دو والا خیر خلقو د کلی خلقو ز پیجندم دا 400 نه لاندې دی خو دې زه هو اخلاص کم. نو بالکل داغه دماغ کار پرې خو نه د مور دماغ کار کولو نه د پلار دماغ کار کولو. نو عرض میں داو چې دا زمون دا انسانیت ته چې سړی وو ته تختو دا خصلت ورشي التزدقي. اوس ابيله خبره ده چې دا خلق لار شي او په لندن کې ډاکټري زده کی نو چې دې ملک تراشي بیا د پیسو په خوند داسې واوړي چې کپ بم سړی الوتې کنه نو مم چې د دوی د پیسو ارتالی نو هغه د بم الوتی تم نږدې نه راځي. دا ستا ملک ضیاء الحق نن بیان دی په اخبار کې وې د قوم ته لازمه ضرورت شتا زبلا ناستم ناستو سه تور خاور لاړ شي تا لري کوله سوق شي ناستو سه. دا قوم چې دا کرداري چې ماشومانو نه غوښې پریوتې دي په بم الوتې دي او زه وایم چې زما ارتال دی تنخوا مې نه لګي او تنخوا مې نه زیاتېږي زه به دې مریض ته نه نږدې کېږم. ته ووایه په ایمان چې زه د ژوندي پرېښو قابل یم. کوم ملک انسانیت چې دایي دا انسانیتی. رحمان بابا خبره ده وی انسانیت خو په دولت نشي رحمانا انسانیت خو په دولت نشي رحمانا کبوت زلزله د سروش انسان نه دی. بوت د سرو زرو جوړ کا او وې دروا هغه ته څوک انسان وای؟ په دولت خو څوک نه انسان کی. په بنگلا کې خو څوک نه انسان کی. ورشه دې بنگلو کې سپیوم ډیر غاټ غاټ سپی په بنگلو کې ساتري سپیوم بنگلا کې اوسېږي نو هم انسان شو. موټر کې ګرځي موټر کې سپیوم ګرځي. ورشه دې معتبر خزو سپیم ځان سره موټر کې سوار کړي نو سپیم انسان شو. اوی جاز کی دی اوی جاز کی قسم دے دا معتبرو سپے چی لندن نہ راولی جاز کے راولی نو سپیم انسان شو. پا عربون روپو دا یو شیر دا رحمان بابا ارزان دے چی انسانیت خو پا دولت نشی رحمانا انسانیت خو پا دولت نشی رحمانا کبوت سلزله د سروش انسان نه دی. ته ما کې عقل دی ما کې شعور دی ما پورې سر دی نه عقلونه مقلونه آرس قربان شاه د مینې د یو ساس کې د اوخونه آرس چا د پاره دی چې یو ساس کې د اوخې د سترګې نه توی کړه په چا دیړو درد دو او یو ساس کې د اوخې د توی کړه. الله دې کروڑونه رحمتونه ووري د رحمان بابا په قبر. هغه وایي
वही गंज द अकल जार शद आशिक तरसास की उखे, गंज द अकल जार शद आशिक तरसास की उखे, न खरवार द अकल न द इश्किया व दाना। ताकिल जानते हुए का ना, बुजुर्ग जानते हुए, नेक जानते हुए, सर दे दर पोरे गंज द अकल जार शाह द आशिक तरसास की उखे, न खरवार द अकल न द इश्किया व दाना। सूफी सेबे तस्बीह दियो सेबा गुमंजी दियो मसवाक दियो गिरा दी गुमंस कड़े रा गुमंस कड़े दा नो जाहिद और तकवादार कना तकवादारी नो अगर वो इज्जत जाहिद जुहद का दियो जन्नत द पारा तो खुदा कोटा के दे लनास्ते अल्लाह 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 हु सवाड़े मामा गोरा का खुदा में बखी जन्नत राखी वो ईमान बल सवाई बल चटके बगेशता लो सूफियान अजियान अजला चला दे गोरा का खुदा में जन्नत कोठड़े के सला नाचते गोरा का खुदा जन्नत राखी नुज़क जाहिद जुहद का दियो जन्नत द पारा ज़का जाहिद जुहद का दियो जन्नत द पारा सरखंदले निशी और बल्द जानाना खदा जाहिदा तकवादारी दे द पारा के जी जन्नत रात मिलोश पे इंसानियत के हुकमाल दान दे चित जन्नत वाड़े पे इंसानियत के कमाल दा दे चिद यार पजुल्फ सर कुर्बान के तासु ख्याल रखी सर कुर्बान के दे यार पजुल्फ बान दा चाकड़ी वल्लाहिल अज़ीम चिद महबूब पजुल्फ सर कुर्बानवल दा हिस्ट्री तासो द सहाबाओ या द उशाक उगोरई यो खजा दा खजा राबिया बसरी नाम है खजा दा निमश पदाओ आसमान तगूरी चो जमा परवरदिगारा दुम्र हक लरम स्ता बंदैम चिनन दर सर सो खबर मखामख हुकम खजर दुम्र हक लरम स्ता बंदाए चियो सो खबर दर सर मखामख हुकम कजप दीनी मशपा के रा पासे दले और ता तप सजदा प्रतायम पदी नियत चित्त माल जन्नत राका नो जमा खुदा अस्ताद पखपल जात कसमी चटोल उमर जन्नत पमा हराम का माला टोल मर्द जन्नत बुयो नखे आओ कपदीनी मशपके जरा पासे दलेम दे द पारा चिस्ता द दोजख न यरेगम चित्त चरतमा दोजख के वाने चे नो अल्लाह बियाद इस्ता पखपल जात कसमी चे मां टोल उमर पर जहन्नम के वाचवा टोल उमर नो जमा खुदा तपे पोए चिजप दीनी मशपा के ताला वले पासे दले वले न दे जन्नत तमदार और न दे दोजख न यरेगम जन्नत चे टोल मर्रान के और दोजख के में टोल मरवा चवा और कना खबर अद्रे मदमंस की ए जमा खुदाया ताजान तवेली दी चिज अलीम बिजाति सुदूरिम जद खल्क पसीनो कादिरम किस्ता पड़ के से इरादी दी नो या अल्लाह का जमा सीना उजलम दर तमालूमी और जमा नियत न दोजखी और न जन्नती और नियत में दाई चे तजमाशे न खुदा तजमाशा का खजदा
تاسو خیال راکړئ نه د دوزخ خبره ده او نه د جنت زکه زاهد زهد کده یو جنت د پارا سرخندل نشی پور بلد جانانا اسم حاصل نکړ په شیخ په مولای کې اسم حاصل نکړ په شیخ په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی پا میں خانا پام کو د منصور غند پدار نش رحمانا پام کو د منصور غند پدار نش رحمانا دیر داد عشق خبر مکڑا نادانا پوربل ځان قربانول داد انسانیت کار جنگ کې صحابه ولاړ دي او جنگي کی لګیا پیغمبر ولاړ یو غشراغ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخصونه په ولګي سعد ابن ابي وقاص په ورمنډه کړه چې ورمنډه کړه داسې حمله په دشمنو کړه چې ځان پکې پاش پاش کو په جنگ کې پیغمبر ورمنډه کړه حضرت سعد پملا او ټپولو ورته ویل ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي اے ابا سعد اولا د محمد مور او پلار دیتا نه قربان خبره ده چې انسانیت هغه یو خاص درد دی چې د سړي په زړه کې پیدا شي تر څو پورې چې هغه درد د چا پړه کې نه وي انسان نه دی ما خو درته وی هر څه بش وہ یوں تو ملا بھی ہو میاں بھی ہو حاجی بھی ہو سید بھی ہو پیر بھی ہو بزرگ بھی ہو یہ تو بتا دو کہ مسلمان بھی ہو رنگ روپ شان و شوکت د بزرگ او د ولی جوړول دا خو آسان کار دی منٹ کې بش منٹ لیکن یوں تو بتا دو کہ مسلمان بھی ہو او د مسلمان خاصیت څه ده هغه یو نره غوندې درد پړه کې پیدا د بل د پاره لکه یو عاشق وای چې ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور درد جگر میں ہوتا ہے ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے ټال خلق دی نزور تغلی غلی جاړم بیا ته څه پوهېږې په هغه خوند او هغه مزه چا الله والو نه تپوس کوا لکه یو بزرگ تا یو بادشاہ وی او بزرگا دا خپل نیمه بادشاہی تعالی در کوم هغه ول زه نیمه بادشاہی څه کوم وی بادشاہی نیمه هغه ول والله کې والم اوس پاکستان کې خو د زیولک اعلان وکي چې راشي ماما دا د سود د زکات پیسې تقسیمیږي مې مونږ نه اوس د مسلو د زکات څخه تاسو کوو نن سبا لوی مفتی چې د صدر صاحب دی لوی مفتی هغه د صاحبہ د بینک د سودونو نه کټوتیو کی پاغه چې ده نامه د زکاتی خدا ایو مولا ته مې ویل که تام دا اغستی دا پیسې ماته لاو کنه مال والے ول جنس بدل شي مال جنس بدل شي الو چې جنس بدل شي بیا روا شي
ما ورته خدانو داس چل دی چې زه تاله یو نوې واده کوم. وې نوې واده څه مطلب؟ مال بدا زړه دی پرېدا او نوې دلا کوم. وې کا کنه مال په خربه د کنخاب جوړه خریله ورغوندم او بنارسای په غړوم آب کور ته درواله ما بستا خدش. نو ماته خرچ چرته خزا کیږي نو مال سود چرته حلاليږي او سود زکات کیږي. جنس بدل شي. تاسو خیال راغی جی. نو عرض میں داو عزیزانو چا بزرگ ورتل زن نیمه بادشاہی زسکم دنانا بھائی برائے خدا بادشاہی نیمه در کو اوی نہیں علم پرونه خبره درته وکم پرونه نا جنیجو ډیرو ته تلو نو بیا د مفتی صاحب قبر ته ورغلی چې قبر ته ورغلی دی نو هلته د مفتی صاحب زوی فضل الرحمن او اخر ستړي مشي خوار مشي د پښتو ملک دی خلک خدا سي کوي که الله چې په دې خلقو تیار راغلی ده چې وزیر اعظم څنګه فضل الرحمن ته ورغی او د مفتی محمود قبر ته ورغی. نو ما وی چې دا د جنا صاحب قبر ته دا دنیا راځي او د ګلونو صادره پیاچي د دنیا بادشاہان راځي د ګلونو صادره پیاچي پاغي دی چا پور مران نشو او که جنیجو د مفتی محمود قبر ته لاړو نو تاسو نه خزه او تختی جنیجو صحیح و مفتی محمود صاحب قبر ته چاغه تلې کې دی شي چې لا خدای لاندې رانی ولې ني تاسو خیال راغی جنیجو صحیح یو بل قسم تیار ده په دې نو هغه یو بیان دی چې فضل الرحمن د شریعت بالخلاف چې کوي دا د حکومت په اشاره کوي. پرونه مشرق اخبار وګورئ پرونه نو په دامن سپاڼه کې بیا هم دغه محترم چې دی د آزاد کشمیر د صدر سره ولاړ دی او په ډیرو کې تقریر کوي لګیا تاسو خیال راغی پرون ما ته چې ته د حکومت مرګره او پمدا ورستا فوټو د حکومت د صدر سره دی ورته یو ځای تقریر کوي لګیا دا زمونږ دا ګناه د ملک د قانون دا شریعت بل نن تا پیش کړی دی بل پیش کولو مطلب پوهیږئ مونږ لږ قسم په خدای چا بله ورځ راسې مې دې خلکو نه نور اړه دا بنو والا دلته کله راشي میش دې بنو یو میش والا نه مې مړه تور دی چې دا استقبالونه مې ولیده صاحبه دا په ډګډګو سواره دیو بیا جنیجو تقریر کړی دی چې په څو میاشتو کې به یو انجینیر بې روزګاره پاتې نشي او بیا دا تاسو ورته کوم ګډ شوي یئ او بنګړې م ورته چوري په څو میاشتو کې څو میاشتې درته زم وایم چې څو میاشتو کې به انشاءالله زه د پاکستان صدر کېږم والله که یو رانه بې غریب پاتې شي ټول به سرمایهدار کوم دا زم ویلی شم که نه شم ویلی دا څه خبره ده دوی چېرته ټینګېدی شي صاحب خان او نواب او حکومت او وزیر او وزیر اعظم هغې ته دوی ټینګېدی شي بیا دوی چې ورته کوم ډولکي غږوري دي او کمې بنګړې ورته اچوړي اور ڈاکٹرانو ته ویلي چې کچھ دنوں میں سارا ملک ٹیپر ہو جائے گا ای ورته بیا ګډ شي دیخوا وګورئ یو خبره مې درته کړې وه چې عباس ته عبدالله په معشوقو د جهان فخر عباس ته عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي دا د دنیا معشوقې او محبوبان دي په هغه ذات او په هغه شان فخر کوه چې په چا خدای فخر کړی دا هغه ذات اتباع کوه چې کوم ذات ته د مور په خېټه کې ساتلی
بیا د مور نه را پیدا کړی او د مور په سینو کې درته پای پیدا کړه او هغې نه رستو ستا نظام زندگی جوړ کړه د هغه ذات اتباع کوه بنده به څه او هغه ته به سر ټیټول څه هغې نه به د روزګار توقع څه د دې کائنات اصلي مالک خدای دی عزیزانو دا هغه عاشقان دي چا وایي چې گنج د عقل زار شه د عاشق تر ساس کی اوخه نه خروار د عقل نه د عشق یو دانا زکه زاهد زهد کده یو جنت د پارا سر خندل نشي پور بل د جانانا داغه عشاق دي او داغه خلق دي باقی تفصیلات د زکات متعلق پاتې شو الله چې په دې مسلو مونږ نه مخپويږي ته پوه شوي 52 تولې سپین زر داغي قیمت 2250 روپے راځي تقریبا 300 دومره چې چا سره نقد وي او کال پی تیر شي نو 2.5% زکات پور کوي د خزو کالی چې 9 تولې وي نو بیا به پکې زکات ور کوي چې 9 کم وي او نقد پیسې خزه سره نصاب پورا نه نو بیا په دې کالو کې زکات نشتا او چې نقد ور سره نصاب 2,000 روپۍ وي نو بیا که یو توله سره زریم په د خزبم په دې کې زکات ورکړي باقی کالی د خزې دی او که د سړی دی چې خزې له دې ورکړي د خزې دی ستا دغه پلار نه دي واخر دعوانا ان الحمدلله